السلام علیکم بشیر خان یم. مخکې به خلکو په غویانو باندې د یوې راښکلي نو د ده سمې دا خر سیکو پسې راستون شوم ما چې تاسو سه هم وګړوم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه چل دی هلکه؟ خیر دی وروره ښه یې؟ نه بیا په ویډیو خو نه خفه کېږې که نه؟ نه خفه کېږم. څنګه دا خو روچه ده ما ټایم وکته 20 منټه کم 11 بجې وې او ته لګې وې موږ په لاره باندې نه شو تللی نو ما ویل چې دا څنګه چل دی یار؟ یاره بس داسې چل دی چې کول غواړي نو کار به کول غواړي او پټۍ راته کلکېږي په دې وجه لګیا یو. ښه دا څه شی کوې دا څه دي مطلب ګوډ دی دا څه دي؟ دا سیل کوو بیا چې دا سیل وکړو نو بیا پکې ګوډ اسانېږي. دا سیل څه شی؟ دا د ځمکه ورسره نرمه شي. ښه لکه د ګوډ په شان نه؟ لکه ټکټر یې چې اړوي هغه شان دا وړي. ښه ښه ته د دې پټي مالک یې؟ هغه بس مالک ورته ووایه نو. هغه دوه هم ستا ملګري دي که نه؟ هغه ملګري دي. ښه 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 او دا تماکو دي که نه؟ دا د څه تماکو دي نسوارو که د سګرټو؟ دا د سګرټو تماکو دي. ښه څه ټایم چوټي کوې؟ نو ما ویل دا خو 11 بجې دي اوس که نه ستاسو روژه نشته دی؟ کم ناست کم تر 12 پورې کار خو به کومه. 12 پورې نو تنده نه لګي؟ تنده خو لګېدلې 10 بجې. روژه شته دی؟ روژه شته. ښه 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 او دا څه شی دی دا لاس کې چې دې نیولې دا خو ما ویل پخوا به خلکو په غویانو دا شی نه راښکل نو اوس مې تاسو ولیدئ ځکه درپسې راستون شوم دې خوا. دې ته یوه ورته وایي یوه. ښه 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 او دا څنګه په ورځ کې څومره پټی کوئ؟ یاره دا چې سهار او مازدیګر تړې نو تقریبا یو 10 کناله پټی سیل کوي. 10 کناله مطلب دا څومره 2.5 جربه شو؟ او دغسې 2.5 جربه شو. ښه ښه دا خو ډېر کار شو یار. نو بس چې کار پې کوې نو کار کوي او چې نه کوې پې نو بس بیا خو یو کیلو هم نه تېروي. نو اوس خو روژه ده څنګه په دې باندې دې روژه نیولې که نه څه اوبه څه خوراک مراک څه ورکوي؟ بس دا خو خوري او غورځوي دا خوراک کوي. نه نو څه خوراک ورله ورکوې بیا نو؟ اوس مو یو بالټۍ اوبه هم ورکړل یو سهار یې ونډه خوړلې او اوس بیا ونډه وخوري. او که نه ما هسې نه چې په دې هم دې روژه نیولې. نه نه دا چېرته خو بازار کوي بیا. ښه ښه داسې کار کوي وایي دا په ناره کار کوي. ښه 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 مطلب 12 پورې کار کوئ تاسو په روژه کې هم؟ 12 پورې په روژه کې خو موږ ګرځېدی نه شو خو بس ښه ده چې تاسو دا زموږ کسبله ده نو. که تاسو څه شی خورئ پېشمنۍ کې؟ پېشمنۍ کې موږ چې تاسو څه خورئ هغه خورو نو. دا پېشمنۍ کې یاره موږ زیات نه زیات ماسته ډېر خورو. ښه ښه هم دیسي ماسته به یې که نه؟ دیسي څه ده خپلې میښې دي. لکه زما مطلب دا دی دیسي لکه وطني هغه دیسي نه یادوم کوم چې 2 نمبر کوم چې بازار کې میلاوي. دا وطني دي. دا پیاور شی دی که نه؟ پیاور دی. او نور څاروي هم ساتئ که نه؟ یاره څاروي خو موږ تقریبا ډېر ساتو. سانډه دی کاټۍ دي غواګانې دي میښې دي. ښه ښه او تاسو ته غویان نشته؟ مخکې به خلکو په دا په غویانو نه کو؟ یاره بس غویانو باندې موږ پخپله موږ سره په ورځ کې له غویانو سیونه هم کول. اوس غویان د ټکټر نه ګران شوي دي او ساتل یې هم ګرانه ده. ساتل یې ګران دي او خرچه یې ډېره ده. ښه ښه اچھا بس لګیایي په دې غریبي کې او ټک پک کوو په دې خره باندې لګیایي. ښه دا خو ما ته چا ویل دا ټکټر هم دا کار کولی شي؟ او ټکټر هم کوي. او بس څوک یې په ټکټر کوي او څوک یې په خره کوي. ډیزل ګران دی ځکه تا خره راټینګه کړې. ډیزل ګران دی. ښه نو دا څنګه دا یوه راښکلی شي؟ او دا ګوره ورته. ښه 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 زبردست. زه روانه که چې دا ملګري وګوري چې دا څنګه کار کوي. دا خو ماشاءالله لکه د ټکټر پټی اړوي. ښه تا ته به ښکاري دا دی. او ښکاري که نه ما ته څه نوی شی ښکاره شو ځکه دا به مخکې خلکو په غویانو کو. دا پټی سخت دی دا خره راتاوی.
ښه لږ سخت شوی او دی ته که د نه. څومره وخت نه دا خره چلې یا غویان چلې دغسې یاره زما خو به یو 18 کاله کېږي تقریبا. ښه زما لکه پوخ زمیندار یې بس زمیندار ورته ووایه. ښه دا وایي زه پوخ زمیندار یم د 7 کال نه وایي زه دا کسب کوم کله قلبه ساتمه کله مطلب دا خر ساتم دغسې یوه پې کومه ښه دا فصل دا تماکو دا څومره ټایم کې رارسي لږ تیز وایه مایک راسره نشته دا تقریبا 6 میاشتو کې رارسي. ښه 6 میاشتو کې دا رارسي. بیا ترې دا پاڼې ماتو بټۍ کې ځوړندو ښه بیا پسې اور بلو بیا یې پخو بیا یې بنډلې کوو. ښه 6 میاشتو کې لکه بیا یې ډېرخوانو ته وړو. او محنت پکې ډېر دی محنت پکې داسې دی لکه د پیشو بچي دي. ښه یو ځای نه به یو ځای ته وړي او بل ځای نه بل ځای ته وړي. ښه زارۍ را لښنه کړه لکه کړاو پکې ډېر دی کړاو خو مسلمانه. دې نه مخکې چې ما کومه ویډیو کړې وه زه دې ملګرو ته مې چې هغه دې مو ګوري هغه د نسوارو په تماکو وه نو ما ته م هغه بل زمیندار ویل په دې کې ډېر دغه یې ده محنت یې ډېر کړاو دي کې ډېر زیات لا خو دا د سګرټو دي که نه دا د سګرټو دي. ښه دا اوس روژه ده روژه موږ لګیا یو. روژه ده او که خو کول غواړي چې دا کول نه وي نو بس موږ دا اوس 11 بجې کېدو ولري غالبا دې کې به دا څه کتونکي وایي چې د دوی جوړې روژه نشته دی ځکه دا سور نور دی دا وګوره دا زموږ روټین دی تر 12 پورې ښه لګیا یو. دا یو ورځ نه ده زموږ خو بس تاسو مجبوري ده که نه مجبوري ده. ښه هغه زما ملګري لګیا دي ګوټ کوي. زه دوی ته مو خو دا هغلته کې لګې 2 کسان دمه ورته کوئ که نه ګرمي ده. ښه اینې وم لیده داسې مالک وایي ښه وایي دمه ورته کوئ مزدوران دمه کوئ دمه چې اوبه نه څکئ خو دمه خو کوئ که نه په مزدورانو خیال میال کې که نه مزدورانو روژه ماتي دی راولمه ښه خام کې او دغه پې کومه زه یم چې دوی خفه نه شي. زبردست خوشحاله دی نو دوی کار بیا ډېر کوي. ښه او څومره ځمکې زمینداره ده تاسو تقریبا ما سره خو به یو 40 جریبه 40 جریبه غالبا دا خو لویه زمینداره ده لږه ده مړه 40 مخکې ډېره اوس هم یې پرېښې ده اوس دا لږه ده دا خو لږه ده دې خرې ته زمینداره څه ده داسې نه نو ما ته د دې نه اندازه وشوه شی خو ما ته د شي په شان نه ښکاري خو تا وختي وویل چې دې باندې زه د ورځې 10 کناله کوم نو دا 2.5 چر نه ښکاري خو دا سیل مې چې کړی دی خو ډاکټر هم نشي کوی دا ته نه ښکاري دا سیل لا پټې ښه زه کارم کوه یاره مونږ نور ته مې ودرولې مړه زموږ څه خبره ده مونږ نور عادت خو ته خراب شوې خیر دی زه خو دې له راستون شوم ما ته څه نوی غوندې کار ښکاره شو ځه سوري ته درځم ته ځه هلته نو ما ویل چې ځم ته تپوس وکړم او دا ملګرو ته به یې وښیم چې دا ګورئ پوه شوې بس خپله دغه کول لګیا یې پکې د دې خپله د خرې وختي دغه وکړو چې دا به کار کوي که نه کوي نو دا خو ته دې ته ونیسه چې دا کار کوي دا خو تا ته ښکاري ده او دې له خوراک کې څه ورکړې دې د سار کې هرې ونډه ورکومه وړو کې د شوتل او د بوسو د وړو او غنم ورته اچومه خالص غنم نه غلطې ډېره خورم خرچه پې کوه ښه خوراک پې کوه کار ته لکئ دا په دې ته وګوره مسلمانه تا ته خو پته لګي دا په کاڼو کې سیر کوي دې کې خاوره کمه ده کاڼي ډېر دي کاڼي دي که نه ځمکه سخته ده ځمکه سخته ده دا وګوره دا زاری دی اورې سوري ته کښېنه ملګرو دا و د نن ورځې دا کس په دې لار تلم ما ویل چې تاسو څه معرفي کړمه او ما چونکې دا خره ولیده څه نوی غوندې کار راته ښکاره شو په دې وجه د ده خواله رالم بیا ته ما اجازت هم واخیستو د ویډیو کولو او تپوسونه مې ترې وکړل لکه اوس تقریبا 11 بجې کېدو ولري که نه هغلته کې هم 2 مزدوران لګیا دي نو یقینا ډېره سخته ده اورې ملګرو ته هم اواز وکړئ دا میله راشئ او ګرمي هم ده بله ویډیو کې به ملاویږو ملګرو که نه وي چینل سبسکرایب کړئ پیج فالو کړئ